کله چې هجرت کوي داسې ځان برابر کړی چې د بار نه به خلک راله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابو به پیژنګلو نه شو کېږي چې دې کې پیغمبر کم دی او صحابي کم دی چې څنګه حضور پاک علیه الصلاة والسلام او اقا شانتي ظاهري ټولو صحابو اقا شانتي ځان جوړ کړی هغه د هجرت په موقع باندې راځي که چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلاة والسلام سره چې تلو مدینې ته چې کله ورسېدل نو خلکو به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ډیر زیات بخیراني کوي او ابو بکر صاحب وایي چې زه ځکه وړاندې کېدم ما چې حضور پاک علیه الصلاة والسلام ډیر زیات ستړی دی په دې ستړي موشو به نور هم ستړی شي پرېږده چې دی لږ فرش شي نو ما سره به خلکو سلامونه کوي چې ګینه پیغمبر دا وی چې څه ساعت شو وی نبی علیه السلام شنو وی نور ډیر زیات تیز و په هغوی باندې نور لګېدو نو ما د خپل څادر راواخیستو د حضور علیه الصلاة والسلام په سر مبارک باندې مې د پاسه داسې کېښود وی خلکو ته وروسته پته ولګېده چې غلام یو دی او آقا هغه دی پیغمبر هغه دی او غلام ابوبکر دی دومره پورې د هغوی ظاهري ځان داسې برابر کړی داسې جوړ کړی خوند به یې وله ورکو اوس موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې ځان بدې ښکاري که پټکې وایي خلک به وایي چې هلکه ځان دې څه ملا جوړ کړی که ږیره پرېږدم خلک به راته وایي چې ځان دې څه امیر صاحب جوړ کړی که پیسې اوچتې کړم خلک به راته وایي چې ځان دې څه قاري صاحب جوړ کړی دا طریقې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دي دا هغه هستی دی چې ما او ته پیغمبر تسلیمو او ما او ته خپل جان بیللو ته د هغه په عشق کې تیار دا هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی